ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम बयान ستاسو په مخ کې ما دې ځای پورې عرض کړو چې عیسی علیه السلام مور څو وخت کې په غېږ کې راوستو او قوم ټول ورتلارې تراوته او تپوس ته وکړو نو بیبي مریم ورته څوې او بیا عیسی علیه السلام د مور په غېږ کې ورته څوې اوس د مور په غېږ کې ماشوم څنګه خبره وکړه نو دا خدای ویلي کچا تدا شوبای چې د غېږې ماشوم خبره نشي کولای نو د دې دا معنا به چې خدای دروغ ویلي قران کریم د خدای کلام او دا بالتفصیل واقعا الله په قران کې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ذکر کړی ځکه چې قران کریم وایي چې د مور په غېږ کې چې مور اشاره وکړه څو وخت کې عیسی علیه السلام ته چې دنه تپوس وکړي نو هغه ورته ویل قال انی عبد الله آتانی الکتاب دا الفاظ ورته د مور په غېږ کې راغلل عزیزانو د عیسی علیہ السلام تربیت او پرورش مور کولو چې ځوان او قوم ته دعوت ورکولو چې تاسو وایي چې لا اله الا الله عیسی روح الله د قومونو چې کوم عادت د نورو پیغمبرانو سره تیر شوی او هغه عادت عیسی علیہ السلام سره دوی به انکار کولو عیسی علیہ السلام به اصرار کولو چې تاسو وایي چې لا اله الا الله عیسی روح الله نو تاسو به فلاح بیا مومئ خلاص بشئ چې ډېر تنگ شو او ډېر تنگ شو عیسی علیہ السلام د خپلې مشن نه منې کېدنه او دوی منله نه نو قوم تنگ شوس علاج یې سوچ کړي که تاسو خیال وکړئ په دنیا کې مولا خو د پیغمبر وارث پیغمبر چې کوم کرتوتونو نه قوم منې کولو بانو هغه کار د مولا به میا به ملام کوي نو بیا د وخت حکومت چې څو وخت کې تنگ شي چې دا مولا څه لګیا دی زنا مکوي شراب مسکي غلا مکوي ډاکه مکوي رشوت مالي مرداره مخوري د سره اوس څه چلو نو حکومت سره بل هربني 16 ایم پی او دفعه په ولګي 16 ایم پی او دیته وي چې دی مولا شرنګيزي کړي دا او د مولا چې د فساد خبرې کړي نو تاسو به د مولا په تاریخ کې او نه خای چې مولا چرته د فساد خبرې کړي یا مولا د ملک دورانولو خبرې کړي مولا چر فسادی نه
कमी ज्यादती पकीवी, लेकिन मुला शरंगेज और फसादी नहीं। फसादियान पर हकीकत की उम्दुई द खुदाए न बागियान और द मोहम्मदुर रसूलुल्लाह न बागियान उम्दुई दी। तासो गोरा नन ज़्मके व अस्मानू न दर बांदी उचती वाजी खुलेम आसमान तनीवली दी टके व बदर बांदे नरत हुई दरियाबू न दर बांदी उचती। दाद चा कार दे, दाद आगा खुदाए कार दे ची चाहता तो रुजूशी नो दोबो पजेब रहमत तर बांधे रहोड़ी, दोबो पजेब करम और मेहरबानी दर बांधे रहोड़ी और चागत रुजूशे नहीं नो दोबो पजे दर बांधे द आसमान नवोर रावरी ज्वन बदी ऊर वलार बपोर की ओसीगी बपोर की। नंतास ओगोरे द मल्क ज्वन द खल्क ओर दे, खजे दला सओर दे, जोए दला सओर दे, लूर दला सओर दे, माशरती निजाम तच गोरे दागी दला सओर दे। नन तो बोर द पास अशपे तेरे लगे दवाओं कही कि खुदा पाक बारान की, खुदा पाक वाली बारान की, वली की द सप बदल के बारान वाड़े। रहमान बाबा हुई पाइवज दे कम ताअत ते वर तकड़े, पाइवज दे कम ताअत ते वर तकड़े दा नियामत च हर शाम और हर सहार खुरे। वल्लाह के यौ द सरो बाटिंगणु शुक्रिया ता अदा की दानन चिप यौ रुपए यौ शकर सर बाटिंगण दी दाल सर बाटिंगण दी चिता पर 12 रुपए किलो खोड़ उसे पर रुपए कराया लेकिन नो दयौ सरो बाटिंगणो शुक्रिया वल्लाह कता अदा की दयौ सुर बाटिंगण ख्वंद और मजा चा से उठा के और उठाए और सर चुका की वल्लाह कद दे मजे शुक्रिया ता अदा ताकड़ी से बिया दुनिया द पारा दी दीन और ईमान प्रेख है बलजे की वही बदलावे पर दुनिया दीन और ईमान वाले बदलावे पर दुनिया दीन और ईमान वाले न पोएगी पखपल सुदौ पजियान वाले सब बलादर बांदिश है कमजोर है नातवान है खुदा दरकड़ दे दहर चार त्वान दे खुदा दरकड़ दे दहर चार त्वान दे नुतपह से डेर लो त्वान की दी जान बोले नातवान वाले और बदबख्ता आकमा मेहरबानी दा चिपता खुदा न दा करे चिजत तजान ता नातवान हुए और तजान ता कमजोर है नुज़माजीजान अर्ज में दाओ चिदा अल्लाह दे हिस मेहरबान है आयवस्त नशियादा देश में न तो हम बदल के चो खाया कन च आसमान नजर बांधे रहमत हुई ताचकड़ी तासोगोर है मुल्क मिन हैसुल मुल्क मजमुई तौर बांधे तासु साल जोड़ करे
دا خدای کم بغاوت او ګناه ده چې تاسو پرېښې ده. یو ګناه په ملک کې داسې وښایي چې هغه دې قوم پرېږي، یو ګناه. او دې قوم دا ویلي چې دا پلانې ګناه مونږ ځکه نه کوو چې خدای پې خفه کېږي. داسې به چېرته وښایي؟ سوال نه ده. نو عزیزانو پتش دی نکیږي چې ته خدای باران بدل کې به تم څخه تاسو کړی دي چې ته باران غواړې. عرض داو چې قوم تنگ شو نو فیصله وکړه چې دا عیسی علیہ السلام مړ کړي. چې فیصله وکړه قران کې راغلي دي که تاسو خیال وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ. الله فرمایي چې ما عیسی علیہ السلام قوی او مضبوط کړو په جبرئیل علیہ السلام باندې. جبرائیل علیہ السلام د په ډیوټای کې لګولیو چې دا قوم د تسخفت نه رسي. مړکوه جبرائیل علیہ السلام به مړکوي اما کوټه کې واچو د سړی په شکل کې را و مړکوي اما کوټه کې واچو کوټه کې بند کو چې کوټه کې بند ک دروازې بند وي هغه بدنن आवाज کو چې او قوما تاسو وایي چې لا اله الا الله عیسی روح الله. دا چغي به یا الله د دنه په کوټه کې مونږ پور کې پراتی ول بالکل نه پریدو وجه. عیسی علیہ الصلوۃ والسلام د مرګ تجویز شو. اوس دا به تاسو له اله دا خبره خوندر کوي کته انګريز مذهب نه خبره چې انګريز مذهب د عیسی علیہ السلام په حق کې څه دی. یا ستا په دې ملک قادیانانو سیږي قادیانی مذهب د عیسی علیہ السلام په حق کې څه دی. نو بیا به زما دا خبره تعالی خوندر کی چې هوی دا خو انګريز مذهبم دروغجن دی او قادیانی مذهبم دروغجن دی. خدای یو څه ویلی دی او انګريز او قادیانی بل څه. ته به اعلی بیا پوي او چې ته پوي نه انګريز مذهب استاد ته معلوم. انګريز مذهب ته پیژنې نه دغه پیژنې چې بعضی مسلمانان رامنډي کې وېدل ته یو چواړای دا مې خوښه شوی د جی زمانی کا ور سره کی دا سه الکان ډیر راځي. په دې اسپیټال کې مشن اسپیټال کې او عیسایانه کمپاوډر دا زمانی کا ور سره کی دا رام تو پښتنو لډیر راځي. دا تاسو له څوک را نه چې د انګريز مذهب څه دی. د عیسی علیہ السلام متعلق انګريز څه عقیده ده یا ستا په ملک چې کوم مرزایانو سیږي د عیسی علیہ السلام متعلق د دوی څه عقیده دا تاسو له څوک را. عزیزانو خپن شي په دې ملک کې وګورئ د هر دکان گاګ شتا هر دکان کورخه په ټوکرای کې واچوا وی خټ کوا او مالګاو سور مرچکه ور سره والا خو چې کوسه ته راو باسي دوله کما شومان گاکان پیدا شي یو غنټه کې ټوکرای ختم شي. ممپلی والا سرک تروزه دوله کا گاکان
گاڑی کې خټکی واچو خو چې کم سړی ګوره خټکی به بوئی راکه دو سیرا راکه دړه راکه درې سیرا کنه امونه ولګوا لوچه ولګوا ځان ته وګورئ او چې تیرېږي لوچه اخلي سو کمونه علي سو خرمانه علي سبزی ولګوا سار به چې ځان ته لوی سوې ام سبزی والا ته بولاړي ټیپر راکا ساګ راکا لوګان راکا دا مړه مې خراوړال زوړن دې کا نو به وخت غستا وخت نه تیریږي تو وګوره مړه مې خپ 2 غنټو کې ختم شي مړه دا معنا چې مردارا په دې ملک مردار ته به چا څنګه خرڅ کړي وای یو زاله تلو میخلا وتا کم کرتوتونه دي چې تاسو نه دي کړی ما ته وی چې امیخه خوجی مړه شو مال څنګه مړه شو ول بس راو غرزیدا چاړم پراخ کا خو وینه مینه ته ونه و مال بیا ول د نه ورزوا قصابانم ناغستا نو ویلی یو لشل منوره مې راوړو ته غیر چا پیر مې کې خوا او د زیارت پشپه مې قصاب لور کړ چاله مالی ویلا پلانی قصاب الو کبابی دې مشهور لره لره نه داغه کباب ولا خلک راځي ویلا غله مې ور کړ هغه کې مکړه او کبابو کې خرڅ سلور کاله او شو داغه دکان کباب ما بیان دي خوړل تاسو پوهیږئ مردار میخه کبابو کې کېما شو په تاسو خورل قصاب خدای والے دی چې 500 روپو میخه اسی وغورځي پټو کې ولې تاسو څه بلا والی تاسو به خورئ کړ دې قوم سپی د نارای واخه پر رنگ کې خرڅ کړي سپی غټ سپی مړ شوی دی سرمنی تیوسته دا او د غټ سرای زوړند کړي دی سیر راکا او 2 سیر راکا د سپی واخه په دې قوم خوړلې بیا سرکاری آرډر وشو چې دا پته ولګي دا چې دا خود سپو قسم په خدای دی چې په دې غوخو کې پتا سو د اسپو غوخه خړلې شي د خرونو غوخه در باندې خړلې شي دې قوم لند دومره پرسیدلې مګه دا چارو په چاټای کې راوتی دا اي لکاین نیولې الته لړه کړی دا او هغه چاټای ثابت په دې قوم خرڅ شوی دا دوی خړلې دومره پرسیدلې مګي دا سکه لکه یو سپه حکم دا خو د ډیرو روپو چاټای دا اوسه توي کبس په دې خو په غړو کې دومره پرسیدلې د ګډوري عمره مګه غړو ټیم کې پریوتی دا آی لړا کړی دا هغه د غړو ټیم پتا سو خط شو وای دا چا کړی دا تا کړی تاله د غړو په ټیم کې مګه غرزوم کتا توي کو نوراشه په د مخ نیتی تاسو دا بزرگان چې ناس دي تاسو هر شی فراډ او دوکا دا هر دا مولا کار دی وړو کې اختر تراوی ورته وکړي چې دا اختر مونږ یو کوي لکه سرسایه راوړی یا خلق ورته خو مونږ یا مخ کې کړي یا رستو کړي دا سرسایه پکې چارا وستي ول ټول روزه مې درته تراوی کړی دي ول زګینه اوسته دا ډیګټایم ورپسې ماتو زه ارا پاسه د ول سرسایه نه راکوي ویل نه ول واوري زما دې په خدای قسم چې یو منځم درته پاو داس کې نه دی کړی ټول مې درته بیا داس کړی زای خدایم بیخ بنیاد ویل ورپسې ولا.
जैसे रूह वैसे फरिश्ते, संग रूही अगर से मलेकी राजी हो, खरूहला खे मलेकी राजी और खराब रूहला खराब मलेकी। ज़माज़ीज़ान अर्ज़ दाओ कि अगर कम गुनाह दा कि मुंग पे सरफा करे कि वसम पे बरशवे कि पे कम गुनाह वस न दे बर अब हम नहीं करी ज़का कि ज़मूंग वस के बना तासो राशि ओगोरे दा द सीमटो लोय लोय जंसो वाला यो तरफ ना कहर नाजिल दे सीमटो बोरे पातिया और ₹100 खर्ची, बल तरफ ना दुई वाला उम्मगा रंग शगा पैदा करे, नीमा बोरे सीमट त्योबासी और दानी में पजे नीमा पके शगे वाचे दा चौक गई, दा चौक गई। दगा ब्लैक मार्केटिंग वाला ची उनिवेशी द दुई जमानत ब्या मुंक शपारसी ब्या मुंक दा उगोरे द कमेटे दा ठेकेदारान दा उगोरे दा वेणे और कुसी ची जोड़े और पटेकाए वाली म्याश पस दा वेणे हालम उगोरा और दा कुसे हालम दगा वास दगा से द हर कमाश सड़े द हर अमल सड़े दगे न पाखवा चिमुंगा नजू न वसम निश्चित आगा द पिशोकार चे गुरबाए मिस्कीन अगर पर्दाश्ते वो दी पिशो गरीबे कचरता वजरे लरले गरीबा पिशो और दे चरता वजरे लरले न तुख में गुंजश अज हवा बर्दाश्ते प हवा की बेद मार्गान बेड़ा तबाह करे ज़माज़ीज़ान अर्ज में दाओ चित्त पकमा खुला हुआ है रब्बना अनज़िल अलैना माइदतम मिनस समाए तकूनु लना ईदल लिअव्वलिना व आखिरिना व आयतम मिन्क वर्ज़ुक़ना व अंत खैरुर राज़िक़ीन। दा पकमा खुला दा ची से दरकड़ी तद दे काबिल पल ग्रेवान के होगा चाहे जमा खुला द दे काबिल द चीज खुदा न मजीद मेहरबानी हुआ। ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम खपल मिशन जारी सा तासु च कवाया कवाए लेकिन प्रेदम बमला च तासु आए च ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रूह वेल बस इलाज बल निश्ता मड़को दल इलाज चिमड़ नहीं दना मुंग नखलासी कौम टोल राजमा शो वेले वजनी जिब्रील अलैहिस्सलाम राग है वर्तेल सकवई वेल मड़कवे वर्ते मड़कवई है वेले आओ वे खद अदा से उकी चितासो के मशरकम सरदार दे आ कोटे तवर न उजई और ईसा अलैहिस्सलाम दे रऊनी सी और बारे रोबा से और मरे गाठ सरदार पक्यो का चिवे का तो वेल्जा वर्ण न उजवरावे बस वो सरदार कोठे तन न हुआ तो पास न ईसा अलैहिस्सलाम चतुर जिब्रील अलैहिस्सलाम चतुर्श लो और ईसा अलैहिस्सलाम ऊंचा दे कोठा उचत को और सरदार चे दन न हुआ तो वो चरावा तो न ईसा पर शिकल शिवे कौम तयवी ची ईसा अलैहिस्सलाम खुदन न निश्ता कौम वर्तवी ची तय कना तो ईसा नहीं
والله زنه ما ویلم ته ځکه چې شکل د عیسی په شکل شوی ولكن شبه لهم چې کوم قران کې راغله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم عیسی علیہ السلام نه چا قتل کړی دی نه په صلیب خېجولې دی ولكن شبه لهم لیکن دوی تا خپل سردار د عیسی په شکل شو سردار رونی وو او مړی کړ خو چې ساتي اوته نو بیا په خپل شکل شو دغه ځای کې عیسائی قوم ټول ولاړو او چې ورته وکړه داسې وې د خدای زویو خدای را نه وتښتولو کړه دغه ځای کې عیسایانو کې 12 فرقې جوړې شوې 12 فرقې مختلف مزاج چیمې ګویانې شروع شو عیسی علیہ السلام خو پرېږده چې اسمانونو ته لاړو او دوی خپلو کې مختلف شو عزیزانو دغه وخت کې عظیمه ډله د عیسایانو چې وه هغه دا وه چې د هغوی دا مذهب و چې د عیسی د خدای زوی او خدای مونږ نه وتښتول چې دا د خدای زوی مورې وای مورې نعوذ بالله د خدای ښځه وه تاسو خیال را قرآن کریم صفا اعلان کړه قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد خدای هغه ذات ته چې نه دنه څوک پیدا دی او نه دی چانه پیدا او نو دغه لپاره څوک مثال شته عزیزان دا سړی ما ته بار بار ګوري نن چنده کیږي او ډېر ثوابي کار د پاره نن به د عام جمعو غوندې چنده نه لګه ډېره پکار ده لګه نه ډېره پکار په اخلاص به ورکوي عرض داو چې عیسی علیہ الصلوۃ والسلام متعلق د انګریز مذهب دا دی چې دا مونږ په صلیب خېجولې او قتل کړي دي عام قران وې چې دا تاسو قتل کړي خپل مشر دی عیسی علیہ السلام تاسو نه دی قتل یواش دویمه خبره دا ده چې ستا په دې ملک یو عظیمه ډله اوسېږي چې هغې ته قادیانان داغي مذهب دا دی چې عیسی علیہ السلام مړ دی او په کشمیر کې قبر دی عزیزانو عیسی علیہ السلام ته دا قادیانان مړ ولی وای مړ ورته ځکه وای چې دوی خپل مرزا غلام احمد ته عیسی وای دوی مرزا ته عیسی وای ځکه چې دا خپل یو شعر دی چې منم مسیح زمان منم کلیم خدا دا د مرزا غلام احمد الفاظ دي منم مسیح زمان منم کلیم خدا منم احمد و محمد کے مجتبی باشد منم مسیح زمان منم کلیم خدا و عیسی د زمانیم زیما موسی د زمانیم زیما احمدم زیما محمدم زیما مجتبام زیما دا د مرزا الفاظ نو دوی عیسی علیہ السلام ته مړ ولی ولی ځکه چې دوی مرزا غلام احمد ته عیسی ولی
دا مړ دی او په کشمیر کې قبر دلیل څه وایي؟ اخر عیسی علیہ السلام مړوالی باندې څه دلیل خو پکار 2000 کال وشو چې هغه تیر شوی نو 2000 کال مخکې خبره تنن څنګه رښتیا کولای شي؟ په دې دلیل وایي دلیل په د مسلمان تمام حرکات سکنات چې دي دا ټول عبادت دي. تاسو خو بوای چې شکر ده تاسو زه خپل داسې وایم چې دا اخیری جمعه ده او بلې جمعې له به که خیري کوجای بیا. و عزیزانو زما د په خدای قسمی چې د روژې یوه ګنټه څه وخت کې د خدای په مخ کې ته وګورې داغه اجر او داغه ثواب نو ته به دا محسوسه چې الله کاش چې ټول عمر روژه وای یوه ګنټه د روژې. اوس خو وستا تلوار څه ته خو یا اوبو ته به یا روټۍ ته به یا د نسواري به نسوارو ته او د سیګریټي به سیګریټو ته وغیره وغیره. لیکن د روژې یوه ګنټه چې ته د الله په مخ کې وګورې څه وخت کې نو بیا به وایې چې کاش خدایه چې ټول عمر روژه وای. عزیزانو شاهجهان بادشاہ یو ورځ خپل وزیر اعظم ته په خپل لاس د لیچی او 100 دانې ورک. لیچی او میوه ده نو بادشاہ لاس ورغت کا وزیر اعظم ته وی د لیچی واخ چې سبا شو وزیر اعظم ټول علاقې ته روټای وکړه او لوی خیرات وکړه. خلکو ته تپوس کو چې صاحب دا ولې وې په ما الله ډېره لویه مهرباني کړې ده بیګا ما ته بادشاہ په خپل لاس د لیچی دانې راکړي نو چرته زاو چرته د بادشاہ لاس. نو عزیزانو علما وایي چې وزیر اعظم د شاهجهان د بادشاہ په لاس خو دومره فخر کوي چې ټول خاریه ته روټۍ کوي او خیرات کوي چې بادشاہ په لاس ماته د لیچی دانې راکړلې شوي دي. په قیامت کې به د ټولو نیکو اجر او ثواب چې دی هغه د ملائکو په لاس تقسیمیږي. واحد عمل به روژه وي چې د دې ثواب به الله وایي چې حبیبه زه په خپل لاس ورکوم. دا چا ویلی دي؟ دا جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي او دا حدیث ته حدیث قدسی. حدیث قدسی دی ته وایي چې الله بغیر د واسطې نه پیغمبر سره خبرې کړي. یو خبرې وی پیغمبر سره په واسطه باندې او یو خبرې وی بغیر د واسطې نه برای راز. خدای چې د پیغمبر سره کومه خبره وکي هغه ته څه وایي؟ حدیث قدسی. حدیث قدسی کی راضی چې الصوم لی وانا اجزی به. الصوم لی روزه زما ده وانا اجزی به او د دې روزي جزا به زور کو. یو جز د حدیث دا یو دا د الصوم لی وانا اجزا به. روزه زما ده وانا اجزا به
او پیغمبر د روزي په بدل کې بروجدار ته زور کړل کېږم. دې خبره پوه شوي؟ روزه زما ده او د روزي جزا به خدای وایي زه په خپل لاس خلکو ته ورکوم. یو ترجمه خود دې حدیث ته ده، یو لغت ده، الصوم لي وانا اجزي به. یو الصوم لي وانا اجزا به، روزه زما ده او د روزي په بدل کې بروجدار ته ز جزا کړل کېږم، یعنی زب د روزدار شم. عزیزانو تاسو وګورئ چې څومره عبادت چي دي، هر یو عبادت کې ریا راتلی شي. مونځ دې کېدای شي چې ته دې دپاره کې چې خلک راته ښه سړی وو. حج دې کېدای شي ته دې دپاره کې چې خلک راته حاجي صاحب وو. زکات ته کېدای شي ته دې دپاره ورکوې چې خلک راته سخي ووایي. هر عبادت کې ریا راتلی شي. واحد عبادت روزه ده چې په دې کې ریا نشي را کته خورې نو چاته پتم نه لګي. اوس تاسو په ایمان وایي کما اوس چرته وبس کلی نو تاسو ته پته لګي، چاته پته لګي. او داس مې کولو خولې ته مې او با چولې او لسته ګوټه مې تیرم کړ او خلکو ته هم چې زه غړغړې کوم نو چاته پته لګي. یا غسل خانه ته لاړم او لمبل مې او دننه مې کوزه په سر راواړو مسکله چاته پته لګي. نو چې ار کله ته پټه روزه خوړم شي او بیا مو نه خورې نو معلومیږي دا چې خالص د خدای یاره دې پړه کړي. نو واحد عبادت په ټولو عبادتو کې روزه ده چې دې کې ریا نشي راتله. دا معامله صرف ستا او ستا د خدای په منځ کې. عزیزانو د جنت بډېرې دروازې، یو دروازه به داغه نامه بر ریان وي. پر ریان دروازه به سردار کونین صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ریان دروازه به روزدار او تاواز کوي چې روزدار دې زما پلار راضي او جنت ته دینه نوځي. زما عزیزانو بیا به د جنت دروازې نه دننه خلق ولاړي سلامایله او چې تور نه نوځي نو आवाज بوشي چې سلام علیکم سلام علیکم. ملائکه به تا ته سلامي. الله سبوي سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین. پتاسو دې سلام وي، تاسو ډېر پاک او ښکلي خلق یې. فادخلوها خالدین، راننوځئ جنت ته په داسې راننوتو سره چې ټول عمر به پکې یې بیا به هم ته څوک وباسي نه. د کرایې کور به نه وي چې څوک به دې ته وباسي. په پاکستان کې به د خپل کور نه وي چې په ټیکسونو کې به در نه سرکاري کی. پاکستان کې چې خپله مزدوري وکړي او کور دې وران شي او ځان له په کور جوړ کړم د دوی ټیکسونه به در باندې دومره ولګي چې در نه به سرکاریم کی پکې. دوی په تورې بلا مات شه، د دوی کم کم غم بجاړي. و اخراجات زیات دي، بجټ ډېر خراب پیش شوی دی. بجټ به ولې خراب نه پیش کیږي چې د شاهانو خرچونه نه پوره کی. شاهان د خپل خرچونه کم کینو ته وګوره چې بجټ سميږي او کنه سمي. شاهانو د نوابانو خرچونه نه پوره کی. د ترکی اسپونو اسونو ونډې نه پوره کیږي نو تا ته به چرته بوسم خدا قدر ورسي. ونډه غي نه پاتې کیږي نه نو
تشبوسم تا ته نه ملای. بہرحال بلا تور ورپسې خبره داده چې جنت ته نه نوځي او په داسې ننوتو سره فادخلوها خالدین چې یو ځل ننوتې بیا به دې څوک ویستی نشي. عزیزانو په دې پیغمبرانو کې یو پیغمبر تیر دی ادریس علیہ السلام نامه. قرآن کریم کې داغه ډېر ښکلی ذکر. ادریس علیہ السلام خدای ته ووی چې یا الله شوق مې ده د زنکدن چې لږ مې ولیده د زنکدن سختې چې تا نه مې نورم پړ کې یره پیدا شي. اسرائیل علیہ السلام ته حکم وشو چې د باندې سخت د زنکدن راولا او سات قبض کا سکرات د موت پر راوست سات قبض کا بیا سات پس ژوندېش یقین دی راغې و یا الله ډېر ښه واقعي چې سکرات د موت چې دی هغه ډېر سخت. رسول الله صلی الله علیه وسلم به دعا کوله اللهم انی اعوذ بک من سکرات الموت. خدایا ز پتا پناه غواړم داغه سختو د مرګ نه د زنکدن سخته الله دې امان راکړي. پیغمبر چې کوم شینه امان غوښته یې اندازه کوه چې به څومره سخت کته څنګه وای ډېر نږدې دي ان قریب وبه ګوره. بیا ادریس علیہ السلام وی چې یا الله جهنم کتو ته مې شوق دی چې جهنم وګورم او استاد قهر یره مې پړه کې نور زیات شي. بوې زئی جهنم ته بوتلو پیوې ګرځولو چې دا جهنم نور وایا وی یا الله اوس مې جنت کتو ته شوق دی چې جنت وګورم او د جنت په هوس باندې ستا عبادت زیات کو. سردار کونین صلی الله علیه وسلم فرمایي جبريل علیہ السلام ته حکم وشو چې بوځه جنت ته. جنت ته بوتلو دا جنت ته ورننه وځه پکې وګوره. د چې ورننه وته پکې خو ګرځید نو کېناست. چې کېناستو جبرائیل ورته وی روزه کنه ورته وی وزم چرته دې ځنه سوکوزیم و مارا وستره وزا ورته والله کده روزم را سره شریعتو کا فیصله را سره. جبرائیل علیہ السلام خدای ته وی چې یا الله دا خود سي وي ورشتیا وي ور سره خبره وکا کنه جرګه ور سره وکا کدی وګټل راوي باسا کدی بیلو د پکې پرې ده وی یا الله ثالث به څوکي. الله ورته فرمایل چې ثالث به زېما تو ادریس به باسو کوي زبه ثالثم چې چا وګټل داغه په حق کې به فیصله وشي. وډره جبريل علیہ السلام ته وی چې تا سره څه دلیل دی چې دی راو باسه د جنت نه؟ وی ما سره بل څه دلیل نشته خو دې مې راوستو د دنیا نه یا الله ستا حکم چې جنت ورته وخایا نو چې ورته مې وخود نو د کور مېرمن کیږي خو دې نه راودي چې بیا خپل ځای ته بوس. وی بس دغه دلیل دی ویلې. ادریس علیہ السلام ته وی چې تا سره څه دلیل دی چې نو زبار؟ هغه ورته یا الله ما سره دلیل ستا کلام دی ستا کلام ما سره دلیل دی. وی وایا وی یا الله تا ویلی دی چې یو ځل جنت ته ما څوک نه ایست او دننه لاړو نو وما هم بمخرجین عنها اب بیاتی څوک نه وباس. نو تا ویلی دی چې یو ځل ز څوک ورننه باسم
بیا بیتی سوک نو باسی نو جبرائیل څوک دی چې ما بیا تی وباس اسرائیل جبرائیل علیہ السلام ته خدای وی وای اوس وی یا الله زبد سوم چې تا ویلی دي چې بیا بیتی څوک نو باسی نو زه څوکم چې زه تی وباس الله فرمایل چې ادریس وګټلا او جبرائیل بیلو دا ادریس ټول عمر په جنت کې پاتې شي قران کې راغلی واذکر فی الکتاب ادریس انه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا ادریس علیہ السلام هغه پیغمبرو چې الله په ژوند جنت ته بوتل عزیزان تاسو مستحق د جنت با الله وګرځي ان شاء الله العزیز او که اراده پاکي وي نیتم پاک زما عزیزانو دارو جیدی چې مونږ ورته ډېرې سختې وای یو بل خبره ده اوس خو وختم تیر شو په د اخرو 10 ورځو کې خلق اعتکاف کوي په جمعات کې ټوله محلې نه چې یو سړی مې اعتکاف کې کینی نو د ټوله مالې غاړه خلاص شي او کټوله محلې نه یو سړیم کې نه ناستونو د ټوله محلې غاړه بند ده تاسو پوهیږئ په خبره آخر 10 ورځې پوهی یو سړی په جمعات کې اعتکاف کوي یو سړی د ټوله محلې نو زما په خیال چې 99% جمعاتونو خلقو د محلو غاړې بند لاسدي چې زنجیرونه پکې ایسو کې نه ده کې نه په خپل ناشتي نه چرته د جمعات امام یا طالب ته ویلي چې تکینه په دې روزه کې به دې مونږ خدمت ایسو کې نو زما عزیزانو د دې داسې مثال دی لکه د جنازې مونږ یو څو کسانو وکړه د ټولي دنیا غاړه خلاصه ده او که یو سړی به جنازې خښ شو د زمکه په سر ټوله دنیا به الله په نیسي نو بهرحال اعتکاف وخت درنه تیر شو جمعتونه درنه داسې پاتې دي روان جنت لبمم اعتکاف رئیساری چې زه په محله کې یو حقم پتا او تا ادا کړی اوس اعتکاف څنګه کیږي ځنې خلق پکې مخ پټي څوک پکې خبرې نه کوي څوک دا مصیبت دا دی چې دا بیچاره اعتکاف وای 10 ورځې په جمعات کې ځان بندول ہوتا بغیر د ضرورت نه د جمعات نه بنوځي سوا د دسماتی وغیرہ وغیرہ نه نور بناسته نو نه پکې مخ پټول شتا نه پکې خبرې نه کول شتا خبرېم کوا خوراکم کوا سکاکم کوا ګرځم چایمس کا ستړي مشیم کوا خوار مشیم کوا خالی د جمعات په چار دیوالای کې با 10 ورځې دننه بغیر د حاجت انساني نه با بل شیته د جمعات نه بار نه دا وخت عزیزانو در نتیر بل وخت پاتې دی چاغه د اختر ورځ ده او په دغه ورځ باندې ته په علاقه کې اولټه چې اسنه چې په دغه ورځ د چا نغره سوړ پاتې نشي په دغه ورځ د چا نغره سوړ نه اسنه چې د چایو د منچو یا د وریجو بندوبس ور کرنی سړی او بال بچ ناشته او نغره سوړ که یو کور په علاقه کې په دغه ورځ نغره سوړ پاتې شو الله به په ټوله علاقه جهنم تلیږي خاص کر دا ډېر شیخونی پیژنې شیخونی ها ما څه وې ها ته کوم یې نو نه ډېر منځونه چې پروجو کې کوي او صاحبہ ډېر نفلونه هم کوي او داسې په اودس کې ګرځي او تلاوتونه هم ډېر کوي
د دغه تماشې د اختر په ورځو کوي چې دی چېرته د اختر په ورځ چا غریب پسې ګرځي، د چا غریب دروازه یې ټکولې ده، د چا غریب ماشوم یې رانیولی دی چې بچیا جامې دې شلیدلي دي، اختر له دې جامې به نه کړي. نو دا تش په روژه کې ډېر ځان داسې سلولو باندې هم کار نه کېږي، د اختر په ورځ دا کار کول به م غواړي. ته پوهېږې په خبره؟ دا ډېر دا ځان سلول دي په لنګرای پورې، په دې به هم کار نه کېږي. د اختر په ورځ به پټ پټ ګرځې، غلی غلی به ګرځې چې د چا خوار غریب سفید پوش نغری چرته سوړ نه یې پاتې. د اسلام په هر کار کې فلسفه ده، په دې سرسایه کې هم لویه فلسفه ده چې د اختر د مانځه نه مخکې به نغري ولټې چې په دغه ورځ د چا نغری سوړ پاتې نه شي. دا به وله تاسو پوه شو. خوار غریب یتیم دا به وګورئ، چاسې نه چې په دغه ورځ کوڅه کې ګرځي، ستا بچی د کوره جوړ کړی سنگار کړی روزي، پیسې ورسره جیب او دا خوار ورته ګوري او پیسې ورسره جیب کې نه. نو زما په خدای قسم دی دا ستا بچی او نوسی به زولنی وي او ته به جهنم ته روان کړی، دا به زولنی سرسایې ولټوئ. که علاقه کې خوار غریب اوږه یتیم یسیر نو، د جماعت امام بال بچدار او خوار او سپیره او نهرو، بیا به امام لور. عام طور امامان خو د خدای سپیره دي، حکم کولو لپې ډېر خلق دي. دا چا ما درته امام په مسله ټوخیږي، الحمدلله الحمدلله سلام وګرځي، هر یو کېړی والي او د ګیدړ غوندې صاحب لکۍ په سنبای کې ومنډي. چاته تپوس نه کو چې امام صاحب دارو پیسې در سره نشته، ډېر ټوخیږي، راځه چې یو بوتل شربت درته واله. وای په ایمان چریم کړي دي داسې. جمعة الوداع تراغلی د جمعې ټیکټ به اخلي د جنت. څوک به په قضا عمره ټیکټ علي، سهار نه مې غوږونه کور نه را روانم، درې څلور کسه په لار راله وی جي قضا عمرې به کم ځای کېږي. ما مونږ څه خبر وي قضا عمره، قضا عمرو خبرې نه دي عزیزه، دا دړه خبرې او بیا د درد خبرې، د درد چې ستا پړه کې د چا متعلق درد نو نوڑ دی بتخا تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں. اڑ دی بتخانه دا نو منځونو کې بدر ته څه ملي، اړ صفا اندرون دی پلیت او مردار، اندرون دی ګنده دی، اندرون دی بل تا کوټه دی. په منځونو بچ زمونږ صدر صاحب بیا لاړو مکې ته ورسېد. په دې مکه کې چې کوم قرآن نازل شوی دی آپ ملک رایج کول ډېر ضروری دی او که مکې ته تلل ډېر ضروری دی. بیا مکې ته هغه جاز ځان لفری کړی دی چې کوم کې 300 کسان راځي. بیا مکې ته د دتلل ضروری و که د چا مورمړي پلارمړي لیږل ضروری و چې چا په عمر کې د خدای کور نه لیدلی او امید هم نه د خدای سپیری هغه راوچت کړی وی لیږلی. خبره خو د مکې د خدای ده، خبره خو د کعبې د خدای ده، خبره خو د هغه قرآن ده چې کوم په مکه او په غار حرا کې نازلېدل شروع شي، خبره د هغه کتاب ده په پاکستان کې رایج کول،
د پاکستان قانون قرآن ګولو کې دا خبره په مکې تلو په مدینې تلو کې نه ده. په مکې او مدینې تلو هیڅ نه کیږي، که کیږي به نو د پاکستان قانون قرآن کېلو کې به کیږي. ماوی ستا د ملک حال به هله ښه کیږي چې د شاهانو اخراجات کم شي. تاسو وګوره افطاری پاټای خدای خبر روزه وی او کني افطاری پاټای کوي دا غټ غټ خلک. نن ستا افطاری پارټي دا نن ستا افطاری په یو پاټای شل زره روپۍ لګي. پکوړی دی او لوګان دی او سموسی دی او سرکړی چرګان دی اورت خړت ته او دا د دنیا ایرا غیره نتو خیره پیرا ټول کړي یو افطاری شل زره روپۍ. نو عرض میں داو چې د غریب حال به الخ کیږي چې د شاهانو اخراجات کم شي. شاهانو اخراجات نه کم شوي د غریب حال نه خکی. د ملک اقتصادیات چر نه خکیږي چې سو پورې د شاهانو اخراجات نه کم شي. زما عزیزانو عرض میں داو چې سفر خو په عام سورلو کېم کی عام جازونو کېم سفر کی. نو مکه کمال نه ده، د مکې د خدای قانون کمال دی چا د ملک جوړول پکار. خبره مې څه کوله ما څه وی پیغمبر دی د اختر ورځ د مونځ ته روان لاره کې یو ماشوم نسکور پروت دی او جاړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورمنډه کړو په غېږ کې راوچت چې د اختر ورځي او تا پاک او نوې او ټاټ پاټ کې جامې اچولي او په دوړو کې سخاو لیت پیت ماشوم پروتي. دغه وخت کې به راوچت کې په غېږ کې لا چې د اختر مانځله روانه او مصلی دیم پوګي رانجه دې مچولی او صاحبہ خوشبوئی دیم لګولی او مانځله روانه او صاحبہ دو درې مریدانم در پسی ماشوم بر اوچت کې پغې کې. زه تاسو په دې پیرانو لګه تجربه په دې مليانو یو کوي په ما یو کوي یو ښه ماشوم پروت ته په ما یو کوي چې زبر اوچت کم پغې کې چې پاکي جامې مې اغوست. دا د پیغمبر شاه ورغه او ماشوم یې غېږ کې روچت بچیا ولې جاړي و یا رسول الله دا اختر ورځ د نه مې مور شته نه مې پلار شته نه چا جامې راغوستي نه چا خوراک را کړی نه چا پیسې مرګري می ټول لګیا دي خوشحاليږي څوک په جامو څوک په پیسو څوک په خوراک زما څوک شته نه. پیغمبر صحابه او ته وی چې تاسو عیدګاه ته ځئ زه درلما کور تراغه په منډه بی بی فاطمه او عائشه ته आवाज چاله را منډه ای په منډه رااله وې زور اوره موقع خدای د ثواب کور ته دل راوست اله د امام حسین او د حسن جامع راواله او دی بچی تا واغوندوه قجوره او ستوان راواغستو په خپل لاس برابر ک او ماشوم له په خله کې ورک مخلاص ولوینځل فاطمه لګیا ده ولا مخلاص وینځ عائشه لګیا ده ولا جامع برابرې پیغمبر ورته ستوان جوړي صفا سترا سترګو کې رانجه ورته واچول پیسې ولا جیب کې واچولې رسول الله ورته وی چې بچیا اوس دینه پس بت نه جاړي ول جی بالکل بنه جاړه بیا پکې کې روچت کو بار رويستو ماشومانو کې پرې
انور ماشومان ولراله چې اوس خو دې جړل اوس خان دی ولې ورته وی ولې بن خاندما چې محمد رسول الله د چا پلار وی بی بی عائشہ د چا مور وی او حسن د چا رونوی نو ولې بن خاندما دا ورځ در باندې را روانه ده دا اختر په ورځ به دا دوه سترګې دې سلور کړي وي او دغه ته وګورئ چې خدایا په دغه ورځ زما د علم او د سوري لاندې چرته څوک بے جامو پاتې نشي څوک بے روټۍ پاتې نشي څوک بے چایو پاتې نشي څوک بے وریجو بے منچو پاتې نشي دا امتحان در باندې را یو امتحان تیر شو بل امتحان د اختر په ورځ در باندې دار روان دی که په دې امتحان کې ناکام شوې د روزې ټوله خواري به دې وبه یوسي واخر دعوانا ان الحمد لله